بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو اوریدونکو او چا چاته چې زموږ اواز رسي نو السلام علیکم. نننۍ زموږ موضوع چې کومه ده نو دا د حضرت پیر بابا رحمت الله علیه متعلق ده او د حضرت پیر بابا رحمت الله علیه متعلق به موږ دا خبره کوو چې هغه په کم غرض باندې د دین په غرض باندې په کم دغه سره راغلی و، ځکه چې زموږ بعضې لیکوالو دا الزامات هم لګولي دي چې ممکنه ده چې دا پیر بابا چې کم دی دا د همایون بادشاه په اشاره باندې راغلی، لکه الله بخش یوسفي صاحب لیکلي دي چې دا د همایون په اشاره باندې. نو زه دې ته حیران دا یم چې ملګرو دا سراسر بهتان دی، ځکه چې همایون بادشاه چې کم دی هغه په 1531 کې په خپله باندې په داسې حالاتو کې د پښتنو د لاسه تللی چې په پنجاب کې د هغه خپل اهل و عیال پاتې شوی و. نو هغه چېرته دې ته جوړ و چې هغه حضرت پیر بابا رحمت الله علیه چې کوم دی نو په دغه اشاره باندې دلته کې مطلب دا چې رالیږو. بله زه زموږ زیاتو ملګرو دا مصنفینو دا لیکلي دي چې حضرت چې بایزید انصاري چې کوم دی د پښتنو د راغونډولو یو لیډر و، نو لهذا پیر بابا د هغه خلاف راولېږلی شو. دا خبره ډېره انتهایي منګړته ده، انتهایي د مطالعې مطابق چې کم دی نو دا انتهایي منګړت خبره ده، بلکې یو دوه دریو کسانو مصنفینو لیکلې ده، خو صرف دغه انتشار جوړولو دپاره لیکلې ده. نن زه تاسو دا واضحه کومه چې آیا بایزید انصاري څوک و، حضرت پیر بابا څوک و، اخوند درویزه بابا څوک و، او دا نور هغه کسان څوک و چا چې د بایزید انصاري سره مناظرې کړي دي. اولنۍ خبره خو ملګرو دا ده چې بایزید انصاري په خپله باندې مصنف دی او په پښتو ادب کې هغه د یو څو ټکو اضافه هم کړی. په کار دا ده چې اول هغه په خپله باندې دا خبره چېرته په خپل یو کتاب کې خو درج کړی وی که نه چې حضرت پیر بابا رحمت الله علیه چې کوم دی نو دا مغولو رالیږلی دی او په ما پسې رالیږلی دی. اولنۍ خبره خو د ټولو نه دا ده. دویمه ګوره دا ده چې بایزید انصاري چې کوم دی نو هغه په اصل نسب باندې د مدینې شریفې انصاري و که نه، نو د هغه نیکونه د مدینې شریفې نه راغلي دي او بیا په دې وزیرستان کانګرم په علاقه کې دغې ته هغه راغلي وو. نو اوس زه دې ته حیران یم چې د پښتون د ازادۍ سره د دغه عرب النسل بایزید انصاري د تعلق اډو سوال نه پیدا کیږي او د پښتنو د مشرۍ دغه ته اډو سوال نه پیدا کیږي، او نه سواتي پښتانه، وردک پښتانه او یوسفزي پښتانه دومره قمقلو چې د دومره قبیلوي طاقت چې د مغولو سره ټکر یې اخلي او د هر دغه سره اخلي او هغه د خپل تحریک مشرکی بایزید انصاري. دا د سره ذهن د منلو خبره ده نه. درېیمه خبره مختلف ملګرو دا ده چې د مختلفو کتابونو او د زباني ویناګانو په رڼا کې دا خبره ګوره سل په سله باندې ثابته ده چې بایزید انصاري د عبدالله فرزند عبدالله عالم سړی او چې کله عبدالله د ده د بېدینۍ نه ډېر تنګ شو نو د الله د عذاب د یرې دی حق او په یوه لویه مجمع کې د ده د جلاوطنۍ اعلان وکړو او بیا چې کوم دی بایزید انصاري چې کوم دی جلال آباد ننګرهار ته لاړو. نو د دې نه خو صفا دا ثابته شوه چې د هغه عقیدتاً پروګرام چې و نو هغه سیټ نه و. بله خبره ملګرو دا ده چې د بایزید انصاري په زمانه کې نه خو په پنجاب کې نښتې وي او نه په کابل، افغانستان او هندوستان کې څه حالات خراب وو. هر علاقه په امن او خوشحالۍ کې وه، نه قتلونه یا ډاکې وي یا څاروي تاله کېدلو، نو هغه صرف او صرف په پښتونخوا کې وو. ټیک ده، نو چې هغه صرف او صرف په پښتونخوا کې وو خو د هغې سبب صرف او صرف بایزید انصاري وو، نور خو اډو څه ونه. بله یو څلورم دی که پنځم نمبر پوینټ تاسو ته یم که چېرې خلک وایي چې حضرت سید علي ترمیزي د بایزید انصاري سره د اختلاف د دې مغول او د پښتونولۍ په وجه باندې وو، نو د حیرانتیا خبره دا ده چې د بایزید انصاري سره خو مناظرې، مکالمې او جګړې مولا محمد بابا کړي دي، مولا تور بابا کړي دي چې کوم په ایلی بونیر کې پروت دی، مولا سنجر پاپینی صاحب کړي دي، مولا هارون بابا کړي دي، جان دیوانه بابا کړي دي، اخوند درویزه بابا کړي دي. نو په دې کې خو اکثر پښتون نسل او بایزید انصاري چې کوم دی هغه په خپله باندې پښتون و هم نه. بل یو اهم پوینټ شاهجان بچا دا په ذهن کې کینول غواړي چې د هغه زمانې کسان د هغې نه لږې ورځې بعد زمونږ د پښتنو سرخیل او یو بهترین شاهسوار خوشحال خان خټک چې د مغولو په دشمنۍ کې هغه تر ډېره حده تلی او د مغولو سخت خلاف دی، نو خوشحال خان خټک هم د دې بایزید انصاري متعلق وی نفس مې اپرېدی دی هیڅ غم نه لري د دین، نفس مې اپرېدی دی هیڅ غم نه لري د دین، او لږ فکر یې ښه دی ډېر دی بد ووته شین، او زه د درویزه غوندې ایمان ښایم ده ته دی د بایزید غوندې د کفر کوي تلقین. دا د هغه په دیوان کې دي.
او په بل ځای کې هغه د دیوان د بایزید د خبره تاسو په بل لیول باندې هغه د دیوان نه ثابتومه. خوشحال خان خټک فرمایي وای کوم ساعت چې پیر روخان فساد بنیاد کو اپریدو ورسره ټینګ کار د فساد کو اپریدي اورګزي برخه د روخان شو شپه ورځ دیو په فساد باندې روان شو. دې ته خوشحال خان خټک هم دغه ویلی دی فساد ویلی دی. د دې نه علاوه ملګرو د پیر بابا د وړوکوالي په زمانه کې بابر باچا د باجوړ کنډو په لاره باندې د یوسفزو علاقې پته کولو نیت کړی خو ناکامه تللی و. او بیا چې کله پیر بابا د یوسفزو په وطن کې استوګن شو نو په کابل باندې مرزا حکیم حکمرانو او په هندوستان ډیلي کې اکبر باچا حکمرانو. نو د پیر بابا د وفات په وخت د اکبر باچا د تخنشینۍ 18 کاله شوي وو. د یوسفزو علاقې طرف ته اکبر باچا هډو کتلی نه او څه غوږ ورته هم نه دی کړی. نو د بایزید انصاري د پښتنو د پاره چې کوم د تحریک خبره زموږ د ځینې کسان کوي که نه او یا د پیر بابا د مغولو طرفدارۍ دا خبره کېږي نو دا هیڅ امکان نه لري. البته د پیر بابا د وفات نه پس مغولو د پښتنو د علاقې ته بیا سترګې خړې کړې وي. بله یو خبره اخوند درویزه بابا د بونیر نه د سوات بابوزی اسلامپور پورې د اسلامپور نومې کلي کې کډه نو هلته یې کډه وه چې کله د اکبر باچا پوځیانو شکست وخوړو او راجا بیربل پکې مړ شو نو اکبر باچا ډېر غوسه شو. بیربل د هغه په نورتن کې و لکه مطلب 9 موتیان چې کم دي هغه د راجا ټوډرمل راولېږو چې دله د بیربل لاش ورکوي خو یوسفزو هغه لاش هم ورنه کو. نو اکبر باچا په خپله باندې راغی د اټک په قلا کې پرېوتو او د زین خان په مشرۍ کې په یوسفزو باندې خطرناکې حملې وکړې. علاقې پته کړه او په دمغار نومې کلي کې یو عظیمه قلا جوړه کړه. ډېر سرغنه یوسفزي په دې دغه کې چې کم دی نو دا مشران قتل شو او زیات پکې پېښور ته بندي بوتلی شو. حضرت اخوند درویزه بابا رحمت الله علیه چې کم دی حضرت اخوند درویزه بابا رحمت الله علیه هم په دغه جلا وطن کسانو کې سره د اهل و عیاله بندي پېښور ته وړی شوی دی. که چېرې د مغولو سره د اخوند درویزه بابا سره لږ هم رابطه وی نو دی به بندیوان د یوسفزو سره ولې تلو او د خپل جیداد باوجود به په آزارخوانۍ کې ولې په بې سرو دغه په حالات کې ښخېدو. او وروسته بیا دا خو بیا وروسته دغه 3 زامن چې کم دي میا عبدالکریم بابا میا عبدالله بابا او اخون پین محمد بابا دا کوم چې اوس په دې هسبنډ دغه کې پروت دی دیر کې پروت دی دوی دلته کې راغله او اولاد یې دلته کې میشته دی. بل یو اهم پوینټ د اکبر باچا د اکبر خلاف د یوسفزو بغاوت جاری و او اکبر یې پوځې له وروستی و. د باجوړ ګورنر سخي عرب خان چې کم دی هغه ته حکم وشو چې باید دا کسان دغلته کې راټینګ که. نو په دې لړن باندې یو مشهور جنګ وشو او په دغه کې د پیر بابا خپل نوسي د میا عبدل بابا زامن میا ساقي بابا میا داود بابا دا د یوسفزو سره دغه شان ګرفتار شوي دي د یوسفزو سره یو شان او بندي وړی شوي دي په باجوړ کې بندي شوي دي څنګه چې یوسفزي مشران وړی شوي وو. نو که فرض کې پیر بابا په دغه اشاره باندې راغلی نو د پیر بابا نوسو بیا د یوسفزو سره دونه ملاتړ ولې کو او د مغولو بیا د پیر بابا د نوسي پرېښوده ولې نه. بله یوه خبره اهم پوینټ د بایزید انصاري پیر بابا او اخوند درویزه بابا د وفات نه پس چې د بایزید زوی جلال الدین د غزني نه د وزیرستان په لاره باندې په غزني کې وو او د وزیرستان په لاره باندې په پښتونخوا باندې حمله آور شو که نه نو پښتنو وله شکست ورکو خلک یې وتښتېدل او یا مړه شو. خو جلال الدین چې کوم دی دا ګرفتار شو او دا د پښتنو په اره باندې 2 ټوټې کو. د یوه ټوټې د غزني په لویه دروازه باندې ویزانده کړه او بله د کابل د ښار په یو لویه دروازه باندې د نمایش لپاره ځوړنده کړه او بیان به کېدو چې د پښتنو د دشمن بایزید انصاري د بغاوت آخري کړی ختمه شوه. که چېرې د بایزید انصاري یوه زره هم پښتونولۍ او یا د پښتو سره مینه وی یا د پښتنو سره مینه وی نو د پښتنو به داسې کار ولې د دوی سره کو. او بل یو اهم پوینټ هم یاد ساتئ چې د اخوند درویزه بابا خپل نکاح شیخ سعدي چې د امیر قوداني سپایانو د امیر قوداني چې کوم دی د لزاکو دغه د مغولو دغه د امیر قوداني سپایانو چې کوم دی نو دا په دې مردان کې وجلی و او په دې وجلی و چې ته د یوسفزو حمایت کې. وسو شیخ ملی بابا چې کوم دی د اخوند درویزه بابا نکاح دا خو د یوسفزو ملګری و. په دغه جنگ کې د امیر قوداني پوځیانو ډېر یوسفزي وجلي او بندي کړي وو. د اخوند درویزه بابا پلار اخوند ګدایي په دې کې د یوسفزو سره بندیوان تلی و او نیکه چې کوم دی په دغه جنگ کې شهید شوی و. او د کمال خبره دا ده چې د اخوند درویزه بابا نیا چې کومه ده نیا ابی هغه هم
د لزاکو شهیده کړي وه په دې وجه باندې چې ته د یوسفزو حمایت کوې. نو هغه د یوسفزو په حمایت کې اخوند درویزه بابا تر دونه حده تللی دی او دلته کې پې دغه الزام لګي چې دا کسانو راویستي وو. بله ملګرو دا خبره ده، زه تا ته هسې یو خبره کوم چې بایزید انصاري چې کم دی نو د بایزید انصاري په اولاد کې د هغه نوسی مرزا خان انصاري چې کم دی دا ډېر لوی شاعر او ادیب و. په دولت آباد کې د مغولو په مرسته باندې جنګېدو او د پښتون خان جهان لودي سره جنګېدو او هم دغلته کې مړ دی. او بل نوسی رشید خان چې خپل نوم یې الداد و، مغولو ورته علاقه په جاګیر کې ورکړه او هغه علاقې ته نن هم رشید آباد وایي. نو د معلومو تاریخونو او مستندو کتابونو له مخه کوم چې د مغولو حکمرانانو په دربارونو کې لیکلی شوي دي چیرې هم دا ذکر نشي موندی چې ګنې اخوند درویزه بابا له یا پیر بابا له مغولو حکیمانو څه القابات ورکړي دي یا ولا څه خطابات ورکړي دي یا ولا جاګیر ورکړی دی. او د بایزید انصاري په څو نوڅو باندې تاسو ته ما وایي چې په انډیا کې رشید آباد ډېر لوی ځای دی، دا دوی ته په جاګیر کې میلاو دی. بله د پیر بابا دوه نوڅي چې کم دی تاسو چې ما مخکې کم ذکر وکړو میاودل او میاساقي بابا هغه له چې په دیر کې کم ځای ورکړی شوی دی. نو دا ټیک ده، خو دغه هم د یوسفزو په حمایت کې د پالډن کې ګرفتار شوي او بیا والا هغه ګورنر دغه ورکړی و. بل یو اهم خبره د حضرت پیر بابا ښه تعلق د ګګیانو ملکانانو سره و، ټیک ده، په دعاو کې قیام هم ثابت دی. او پیر روخان چې کم دی د وزیرستان نه راپاسي او افریدي او ورکزي ورسره ملګري مریدان کېږي او پیر بابا په غرایزه علاقه بونیر کې استوګن دی. پېښور کې ورته دا پیر بابا کینی ولې نه چې د ګګیانو ملکانانو سره تعلق دی، خو ګګیاني ملکانانو به ځان سره په اعتماد کې والي هلته به ورته په پېښور کې کینی، دی بیا د بونیر په غرونو کې ولې کینی. بله خبره حضرت پیر بابا د بایزید لږ او د مغول حاکم اکبر باچا ډېر سخت خلاف و. ولې چې څرنګه بایزید د یو نوي دین تابع کوله هم دغه رنګ اکبر خپل دین الهي جوړ کړی و چې پرې درباري علماو دسخطونه هم وو چې دغه هندو ښځه به مسلمان سړی په نکاح اخیستی شي او مسلمانه ښځه به هندو سړی هم په نکاح اخیستی شي. بله دا چې هلته کې د بیربل او د راجا ټوډرمل غونډه کې خلکو ته ډېر لوی لوی مقامونه حاصل وو، بلکې بیربل او په نورتن کې هم شمار وو. نو پیر بابا خو د ده نه زیات د بایزید انصاري نه زیات د اکبر باچا خلاف وو. او بله دا ده چې پیر روخان چې خلکو ته خطونه لیږل شروع کړه او د تحریک ازادۍ د تحریک آغاز یې وکړو نو پیر بابا له هم یو استازی راغی او خط وله راغی. دغه وخت په دې سیمه باندې د پیر بابا 10 کاله شوي وو. نو د مغول حکمرانان زبرګانو چې 10 کاله مخکې یو کس را لیږو چې دغلته کې پیر بابا دغلته کې لاړ شو یو سړی به راوچتېږي او بیا به ته د هغه مطلب دا چې مخنیوی وکړي. او بل یو اخري خبر درته کومه، اخري خبره په دغه استازی چې کله دغه ته لاړو پیر بابا چې کله دغه استازی راغی نو چې کله ورته خط میلاو شو نو هغه یې وفرمایل، پیر بابا رحمت الله علیه وفرمایل چې په پښتنو یو عظیمه بلا نازله شوه، یقین نه کوم که دا افت په اسانه باندې ختم شي، ولې چې اسلامي حکومت نشته چې غیر دینه تړلی یا شړلی شي. د دې نه صرف او صرف دا اندازه واخلئ. په دې کې دوه خبرې شوې. اولنۍ خبره په دې کې دا شوه چې هغه ته کله دا خط میلاو شو دا خبره یې وکړه چې په پښتنو باندې یوه بلا نازله شوه. د دې مطلب دا چې د دغه ټیم پورې پیر بابا ته اړو دا پته نه وه چې بایزید نومې کس پکې هم څوک شته او یا یو تحریک دی یا چاله منډه وهي، یوه خبره. او دویمه ته دا دغه شوه چې دا د خپل حاکمي وخت هم دونه خلاف و چې وی چې حاکمي وخت چې کم دی نو مسلمان حکومت نشته، اسلام نشته، شریعت نشته چې یو غیر دینه تړلی شي یا یې ادا کولی شي. نو د دې ټولو خبرو نه کلیر کټ دا ثابتېږي چې په د پیر بابا چې کم دی د مغولو سره هیڅ لین دین نه و، خالص د دین په غرض دلته کې راغلی و. خو بیا هم یو څو دغه چې کم دي کسان چې کم دي هغه کله ناکله په ځینو محفلونو کې د خبرې اظهار کوي یا شکوک ساتي. نو د دې وجې نه ما دا ویډیو په دې وجه باندې جوړه کړه چې هغه له الله پاک یو مقام ورکړی دی او کوم مقام چې هغه له ورکړی دی نو هغه له دې ځینو کسان یا د عامو خلکو یا د عوامو په خولو باندې کمیږي نه. چاله چې الله پاک مقام ورکړی هغه له الله پاک مقام ورکړی. خو خبره دا ده چې زمونږ کم از کم دا دغه جوړېږي چې کم لیکوال کسان دي، کم قلم والا کسان دي، کم پوهه کسان دي، د هغوی دا فرض جوړېږي چې هغوی بیا کم از کم د دغه کسانو دفاع وکړي او چې کومو کسانو د دین خدمت کړی دی، د ادب خدمت یې کړی دی، د خدمت کړی د ټولو لپاره یو شان نظریه وساتي، سوچ وساتي او د هغو لپاره یو شان فکر وساتي او د ټولو پښتنو قبایلو لپاره یو شان سوچ وساتي. ډېره مننه، ډېره مهرباني.